الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا. مولى الموحدين امام المتقين علي ابن ابي طالب علیه الصلاة والسلام ولادت بسعادت حوالی سره ټولو مسلمانانو خدمات کې خصوصا مؤمنینو خدمات کې مراجع اعظم خدمات کې رهبر معظم و خصوصا د زمانه مولا حضور علیه کې تبریک و تهنیت عرض کوو. دا ورځ به عنوان فدر یا به عنوان یوم مرد هم منو کېږي. تی مناسبات سره هم دوستانو خدمات کې تبریک و تهنیت عرض کوو. یوم فدر لکه د دنیا کې مختلف قسم ته قومونه زندگی کوي، د هر قوم خپل فرهنګ خپل تهذیبی وي. لکه نورو ممالکو کې دا ورځ کومه ورځ ته خاص شوی دی، که یورپین کوم ممالک دي خصوصا کیتولک یورپین کوم کنټریز دي هغوی کې 19 مارچ هر کال هغه یوم فدر عنوان سره منو کېږي یا هغه مناسبات یا هغوی دا ذکر کوي چې چونکې اندی ورځې باندې حضرت عیسی علیه السلام هغه اسماني شوی دی، اسمان ته ختلی دی. دا ورځ هغوی به عنوان یوم فدر یا به عنوان یوم مرد منو کوي. استرالیا کې د ستامبر اولین اتوار به عنوان یوم فدر منو کوي. جاپان کې همانداشان امریکا کې 21 جون د هر کال به عنوان یوم فدر منو کوي. چې خپل ورسته یو بیکګراوند ته سودویل به عنوان یوم فدر منو کوي. خو اوس مو پکار دی چې کومه ورځ به عنوان یوم فدر منو کوو. مو پکار دی چې 13 رجب المرجب د هر کال پکار دی چې مو به عنوان یوم فدر و به عنوان یوم مرد یعنی به عنوان فادرز دی منو کو. ویلی چې دیو جنات سمودا ایمو چې کوم روحانی پلار دی هغه مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به شمول رسول گرامی اسلام هغه مو د قرآن معرفي کړی دی. دا ورځ مو په کور دی ویلی چې یعنی 13 رجب المرجب ویلی به عنوان یوم فدر منو کو. هغه دیو چې نه په کور دی به عنوان یوم فدر منو شي دا ورځ چونکه مو روایات لرو. امام صادق علیه السلام نه ابان ابن تغلب نقل کوي یا سلام جعفی امام بقیر علیه السلام نه نقل کوي وبالوالدین احسانا. دا آیات کله نازل شو د سوره اسراء آیت نمبر 23 یا د سوره لقمان آیت نمبر 14 څنګه کې پروردگار عالم ارشاد کوي پیغمبر اسلام ته انشکر لی ولی والدیک، ای رسول دما ته د ما شکریا ادا کا او د خپل دوه والدینو شکریا ادا کا. نو امام بقیر علیه السلام امام صادق علیه السلام یې دا آیات کله نازل شوله یا دا آیات کله نازل شوله نه دی شان نزول چې کومه د چوپ متعلق نازل شولې هغه یې نزلت فی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فی علی علیه السلام. دا آیه د رسول گرامی اسلام او د امام علی علیه السلام شان کې نازل شوی دی. یعنی هغه دوه پلاران چې کوم دی هغه انده دی. یو بل روایت ائمه معصومینو نه نقل کیږي کله دا آیات نازل شوله رسول گرامی اسلام مولای متقیان ته یی چې یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، یا علی ز و ته دوا پلاران د امت یو. یا د اهل سنت یو ډیر مشهور عالم دین د شیخ ابراهیم قندوزی هغه رسول گرامی اسلام نه یو روایت نقل کوي. هغه یې رسول گرامی اسلام فرمایش کوي چې یا علی حقق علی المسلمین، یا علی تو حق مسلمانو باندې داسې دی که حق الوالد علی ولده، لکه یو انسان خپل زوی باندې حق لري. نو وکسه چونکه پیغمبر گرامی اسلام مولای متقیان امیر مؤمنان به عنوان فدر معرفی کړی دی، نو دی وجه نه پکار دی چې مو د 13 رجب المرجب پکار دی چې هر کال به عنوان یوم فدر یا به عنوان یوم مرد منو کو، یعنی به عنوان فادرز دی پکار دی انده ورځ مو منو کو. اوس دی تر څو دی ورځ باندې مو څه شی وکړو، څه شی کول پکار دی. دی ورځ باندې لکه څنګه پروردگار عالم احسان وخت دی والدینو لپاره چې والدینو سره تاسو احسان وکړئ. نو دی ورځې باندې بچی چې کوم دی هغه خپل والدینو ته، چاهی بچی وي یا بچی وي، هغه خپل والدینو ته خصوصا دی ورځې باندې پلار ته
مختلف قسم ته تحفې ورکوي. د پلار زمن و زندګۍ کې د بچی زندګۍ کې کومې قربانۍ دي هغوی تذکیري کیږي. همنداشان کومې ښځې دي اندی ورځې باندې خپلو شوهرانو ته مختلف قسم ته تحفې ورکوي. نو دې کې به زه د هدیې ورکولې یا تحفې ورکولې په متعلق رسول گرامی اسلام نه یو روایت هغه دوستانو خدمت کې ذکر کوم. رسول گرامی اسلام فرمایش کوي چې تهادو تحابو، یعنی تاسو خپلو منځو کې یو بل ته هدیې ورکوئ په داسې خپلو منځو کې محبت زیات شي. مختصي تهادو، تاسو خپلو منځو کې یو بل ته هدیې ورکوئ. علت ذکر کوي فانها تذهب بالضغائن، دا هدیو ورکولی دوی چې کوم کمال دی هغه دا دی چې د کومې کینې دي، کومې حسد دي، کومې بغض دي هغه خپلو منځو کې ختمیږي. یعنی کله چې د هدیو رد و بدل وشولو دا شیان بیا ټوله خپلو منځو کې ختمیږي. نه دا چونکې یوم فدر دی، نه یوم فدر کې که زه پلار که چیرې هغه سره یعنی یو تشبیه وکړم، پلار شمع سره تشبیه کوای شو. یعنی پلار یوه داسې شمع دی چې هغه ټوله عمر خپلو بچیو دپاره بالوي. یعنی دا یوه داسې شمع دی چې ټول عمر خپلو بچیو دپاره ولی کیږي. خو دا پلار چې کومه دی خپله ولی کیږي تو دا چې کوم موم دی هغه جمع کړي چې هغه موم نه بیا د خپل زوی یا د خپلو بچیو کومې شمع دي هغه جوړې کړي، هغه ونه روشنې کړي او هغه شمع چې کومه دی روشن شي تو دا چې هغوی مستقبل بیا ته نه شي روشن شي. نه امام صادق علیه السلام نه دی آیې ذیل کې یو کس رڅي پښتنه کوي ورته یې چې ابن رسول الله د پروردگار عالم څه والدینو سره احسان غوښتی دی، دغه احسان مقصد څه دی؟ نه امام صادق علیه السلام ته جواب کوي چې احسان نه مقصد دا دی، خصوصا ابرز مقصد هغه دا دی چې مثلا د والدینو احتیاجاتو پوره کول، خو مخکې د دې نه چې هغه د نه مونږ وکړي. که چیرې مثلا د نه مونږ یې وکړلو هغه ته ضرورت و بیا اگر چې ورته پوره کړلو خو بیا هغه چې کومه دی احسان نشي کیدی. چونکې یوم فدر دی نو موږ په کور دی چې دا ورځ به عنوان یوم فدر منو خود شي والدینو خصوصي طریقې سره پارک یعنی خصوصي طریقې سره په کور دی فکر وکړلی شي په دې چې والدین دي چې انسان یوه حد ته رسوي، یوه کمال ته رسوي. یو کس و لیارې باندې روان و ځان سره بچی ګوتې نه نیولی دی چې د یوه ځای کې خلک جمع دي، مقابله شروع دی، کشتي د کېږي. د زوی پلار ته ویله چې د ده رڅه ده یا بابا رڅه ده مقابله چې کومه دی دا کس و. دوی ورنږدې شولو، پلار زوی ته ویله چې د ده د مقابله د زه نه کسم کوت کې مو واخله. پلار کوت کې واخیستلو، بیا دو ورته یې چې د دای مقابله خو د زه نه کسم دا میچ د څنګه کېږي ما ته د پاتې نه لګېږي، لږ مې ډینګ کړه. پلار ډینګ کړلو، بیا یو مټو باندې کېنولو، بیا ورته وایي چې بابا اوس یا نه کسم لږ خپو کې ډینګ شه. کله یې پلار خپو کې ډینګ شو ویله بابا زه دې کسم ته دې نه کسې. دا خبره کله زوی وکړله نو لاندې نه ورته پلار یې چې زوی د ته چې کوم حد ته رسېدلی د ما وجې نه رسېدلی. نه که چیرې ته انجینیر یې، ته ډاکټر یې، ته ښه پوخ مستري جوړ شوی، ښه زمیندار یې، ښه بزنسمین یې، ښې پیسې در سره دي، د حد ته چې رسولی یې هغه صرف یکې وی هستی څغی تا پلار بزرګوار دی. نو چونکې یوم فدر دی، یوم فدر کې پکار دی چې د پلار چې کومې قربانۍ دي هغوی تذکیري وشي. پلار دی چې پلار ته مختلف قسم ته هدیې ورکړلی شي او هغه د حقوقو لحاظ وساتلی شي. پلار غږ باندې خپل غږ پکار دی اوچت نه شي. یعنی لکه کوم ذکر مو وکړلو چې مثلا ته چې د حد ته رسېدلی پلار وجې نه رسېدلی، بس بیا داسې نه شي چې مثلا خپل پلار ته خدای دې نه وکړي چې انسان وایي چې دادا زه د پوهېږم ته د نه پوهېږي، ته څه پوهېږي یا دوی پلار وجې نه پوهېږي، دغه مقام ته پلار رسولی. دې سره به زه تاسو نه اجازت وغواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.